محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب شروع شوی دی. باب دی پردی ښځې سره پردي سړي دپاره ځان لکېدل حرام دي. پردی ښځې سره پردي سړي دپاره ځان لکېدل حرام دي. حرام دی باره کې 1413 نمبر حدیث مبارک دی. 1630 نمبر. وعن بریدة رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. بریدہ صحابی دے. بریدہ اللہ پاک دے راضی شي. اللہ پاک دے د خپل ځان نه راضی کی. اللہ پاک دے زما او استاو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکی. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی حرمت نساء المجاہدین مجاہدینو چې جهاد لتلی کم خوش نصیبه ځوانان دای چې په کورونو کې کمې زنانه پاتې دي دغه زنانو عزت کول علی القاعدین په دې ایثار خلکو باندې داسې دی. دو قسمه خلک دي کنه. یو د الله لار کې وته جهاد لا تبلیغ لا علم لا او یو ایثار خلک دي کور کلی کې ژوند تیری. چې دا کم خلک د الله لار کې وته جهاد لا د دوی چې کمې په کورونو کې بیبیانې پاتې شوي نو د دغه بیبیانو عزت په دې پاتو خلکو باندې که حرمت امهاتهم داسې عزت دی لکه د خپلو میندو غونډه. سبحان الله. مجاهدینو د بیبیانو عزت کول په دې ایثارو خلکو باندې داسې دی لکه د خپلو میندو خو عزت کوو که نه. ډېر عجیب دور کې والله که څوک د چا عزت کوي. همدلته د صف د ملګرو په سر باندې میندې سوال جوابونه راستوي وي تا سره منځونه هم کوي او زاره چودې هم دي. توبه. مور پلار قدر کوئ ښه د پردي سپین ګیري هم قدر کوئ په کشرانو شفقت کوئ زنانو احترام کوئ مه ګورئ ورته د استادانو عزت کوئ کامیاب به یئ. نو د مجاهدینو د زنانو عزت کول په دې ایثارو خلکو باندې داسې دی لکه د میندو د عزت په شان. او بیا نبی علیہ السلام دویمه جمله فرمایي بله خبره کوي وکړه ما من رجل من القاعدین د ایثارو کسانو کې یو بدخویه سړی هر رنګه خلک شته نو شرافت والا هم شته عزت والا چې داسې پیسې ورته پرتې پردی لکونه هم بې ګوتې نه وروړي امین سړی زړه ورته نه ښه کوي. پردی عزت چې مخې ته تېرېږي که پردی کوڅه کولو وي پرده لرې شوي وي مجار شته که دی بره ګوري الله پاک والا د حیا نه ډکې سترګې ورکړي. الله پاک زموږ حیاناک جوړ خدای پاک د زموږ د سترګو کې حیا پیدا کړي. او ځینې کسه بدخویه نو په دې ایثارو کسانو کې یخلف رجلا من المجاهدین فی اهله هغه ته ذمواري ملو شي چې ته به د دې مجاهدینو د کورونو خیر خبر اخلي. داسې یو سړي ته د مجاهدینو د کورونو خیر خبر حواله شي دا بدقسمته بدخویه سړی راولګي فیخونه فیهم نو خیانتو کی غلاو کی. وی دا سړی چې دا چا خیانتو کو او د مجاهدینو د کورونو عزت لوټاو کو د سره به خدای څه کوي خبر الا وقف له یوم القیامة دا کوم مجاهد د کور عزت بې عزتي چې کړي که نه هغه ته به الله پاک دا خیانتګرو درې د قیامت په ورځ فیأخذ من حسناته الله به ورته وایي د دې خیانتګر نه نیکی اخلا ما شاء څومره چې د ده خوښوي حتی یرضا چې تر څو پورې دی راضي شوی او خوشحاله شوی ني. او رښتیا وایي چې د چا بې عزتي وشي هغه د هغه په وینو رغېږي چې ټولې وینې موسکي که نه غیرتي سړی چې که نه د غیرتي سړي بې عزتي چې وکړي والله چې هغه ټولې وینې د څکلي نه که نه چې هم نه راضي کېږي. نو نبي علیه صلات وسلام په دې حدیث مبارک کې دریم کم کار چې کوي نو هغه صحابه وایي موږ ته وکتل دا خبره چې کله کوله موږ ته داسې وکتل نبي علیه السلام ثم التفت الینا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بیا نبی علیہ السلام مونږ ته وکتل فقال نو وی فرمایل ما ظنکم
ستاسو څه ګمان دی چې دی به ورسره یو نیکي پرېږدي په یو نیکۍ دوه نیکو اخیستو به خوشحاله شي راځي نه والله ټولې به تیالي. مطلب دا دی چې چا د مجاهد د کور بېعزتي وکړه نو نیکو نه یې لاس ووینځلو، نیکۍ برباد شوي. اصل خبره پرهیز دی، پرهیز. لږې نیکۍ وي د یو سړي خو یو وي ځان سره هلته سنبالي شي، او ډېرې نیکۍ وګټي خو بربادي شي. نو سنبالو او بربادو کې ډېر فرق دی. یو سړي دیاري محنت مزدوري وکړه، لږې پیسې وګټلې خو کوره پورې رو رسولې سنبالي، او بل د حکومت د کور 25 کاله محنت مزدوري خواري وکړه، ملازمت یې وکړو، نوکري وکړه، هغوی ورله لکونه پنشن ورکړو، خو چې راتلو په لاره کې ترې نه غلونو ولوټلو. نو زمونږ نیکۍ ګورې بعضې کارونو سره بربادېږي. یو د جومات کې چې سړی فضول خبرې کوي که نه، د دنیا خبرې کوي، دې سره نیکۍ بربادېږي. حسد سره نیکۍ بربادېږي. حسد نه کینه، لکه نن خو زمونږ زړونه یو بل ته سم مغرې دی که نه پاک زړونه ښه، ګنده زړونو سره نیکۍ غیبت سره هم نیکۍ سېزلی کېږي. او دا دی د مجاهد د کور د بېعزتۍ. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. الله پاک زمونږ او ستاسو د ټولو د سترګو حفاظت هم وکړي، او الله پاک د زمونږ او ستاسو د حیا او د عزت حفاظت هم وکړي. او چې چا نه تورسرې پیدا یي که نه، نو هغه به څنګه پردو تورسرو ته وګوري، لکه ده ته به دا خپله تورسرې نه رایادي. الله پاک د زمونږ او ستاسو دا سترګې د حیا نه ډکې کړي. د حیا مونږ ګورې ډېر لرې تللي یو د شریعت او د دین د پاټلین او د حیا او د عزت د لارې نه ګورې، بلکې رک شوي یو. ځینې ځایونو کې خو مونږ د بعضې کسانو د خولې نه د پردی لوره خبرې اورو چې پلانی داسې ده او ډینګلی داسې ده. مونږ ډېر خراب خلک یو ګورې. بس نور خو درته څه نه وایم، خو دغه وخت کې خیر دی خپله لور را یاده کړه، خپله خور، هر چا خپلې تورسرې شته که نه. الله پاک دې مونږ حیاناک ټول کې حیاناک، او خدای دې حیا وساتي، الله دې عزت وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.